बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو ماته وای پریشه تاسو ګوري په خیر پختونخوا ګرانو کتونکو همیشه په شان ز او ما پورا ټیم په تاسو خدمت کې حاضر یو سهار وختي مو ډیر ذات مو روال خی ځکه چې وختي پاسېدل هم ډیر ښه عادت ده بیکاز پورا ورځ سړی بیا ډیر ذات روټین کې سٹارټ سی ورځ او بیا دنیا کارونه سړی وختي چې پاسې نو کولی شي ادروایز که تاسو 12 بجې پاسو یا 1 بجې پاسو لا 2 بجې پاسو نو اټ مینس نیمه ورځ خو موږ په خوب کې تېره کړه نو ډیفینیټلی تقریبا کا 50% کارونه یې هغه موږ اول پاتې سي نو سهار وختي پاسېدل یو ښه عادت دی او ښه هیبټ دی ګرانو کتونکو خبره وکړو د ګرمي والا ګرمي ډېره زیاته سخته شوه داسې سخته شوه چې فیل کېږي چې یار دا مطلب دا ګرمي خو بالکل برداشت کول اسپیشلی که اسلام آباد که خبر وکړم چې اسلام آباد چې دې وخت دا حالات دي نو که زه خبر وکړم هلته د سند سایډ په لا زه خبر وکړم بلوچستان سایډ په لا داسې چې کوم لرې علاقې دي خشکې علاقې دي نو هلته خلکو بچه حالات دي نو زه دعا کوم چې خدای پاک ته چېرته زر رحمت چې کوم د باران وکړي په موږ باندې لږ د رحم وکړي په ټولو باندې چې ایټ لیسٹ دغه چې ګرمي دا زور دی وخت ته لکه 2-3 ورځې به ډېره سخته ګرمي نور هم زیاتېږي ویلې کېږي چې تقریبا منډې نه به باران کیدی شي وورېږي خو چانسز ځکه چې دا خو الله کارونه دي کیدی شي وشي کیدی شي نو شي کله ډېر زبردسته غوندې سیلۍ غوندې راشي نو لږې چې باران هم راشي خو طوفان او سیلۍ راشي خو باران نه کیږي نو ګرانو کتونکو پلیز ټول دعا وکړئ ځکه چې ګرمي ډېره زیاته سخته سله اسلام آباد داسې ویدر و چې پوره دنیا چې ډېر زیات یونیک غوندې ویدر کهلاو کیدی ځکه چې اسلام آباد چې کله هم ګرمي زور اخیسته ده نو باران به راغلی نو اسلام آباد چې ګرمي دومره زیات کله زور نیولی هم نه ګرانو کتونکو خبره وکړو ځکه دا نور علاقو خبره وکړم چې هلته انسانان دومره زیاته متاثره دي نو بیا به سوچ وکړو چې هغه بې زبانه چې کوم بهر ګرځي راګرځي هغو به څه حالات دي هغو به زندګي خو تقریبا ختمه وي اوبو قطرې ته به هغه غریبان محتاج وي نو کوشش دا کوي چې ارد ګرد هغه خلک غریبان چې کومو سره کورونه نسته هغه غریبان چې کوم په روډونو باندې پراته وي خپل شپې به سره وکړئ پلیز په هغو باندې هم لږ نظر وساتئ که چېرته تاسو سره شیلټر وي او داسې ځای نو پلیز هغه غریبانو باندې لازمي چې موسټلی زه ګورم چې داسې خیمو کې کومې فیملیز پاته کېږي هلته خو به سخته ګرمي پوره ورځ به خیمې باندې المر ورېږي نو یو خو ټول ته ما ریکویسټ ده چې پلیز دوا وکړئ ځکه چې دوا چې ډېر زیات برکت وي او دوا چې موږ وکړو نو ډیفینیټلی خدای پاک موږ دواګانې کله هم رد کوي نه او وایي چې دوا هر شي پاره کول ډېره ښه خبره ځکه چې که هغه دواګانې دې وخت دنیا چې موږ نسي پوره نو خدای به دې ویل چې کوم د موږ د آخرت چې لازمي سیله راکوي نو ګرانو کتونکو ټولو ته ریکویسټ کوم ګرمي ډېره زیاته سله اسلام آباد چې هم نه د برداشت کوونه والا ارد ګرد چې کومې نږدې علاقې دي هلته هم نسي برداشت کیدی پورا پاکستان چې دې وخت ډېر صحیح سخت و لهر ګرمي ول روان ده نو دعا وکړئ چې زر ته زر باران وشي لږ دا موسم بهتره سي بیکاز 2-3 ورځې نور هم سختي ده آب تېرو او خدای دې وکړي چې منډې یا سنډې په شپې باندې بارانونه وشي چې ایټ لیسټ لږ دا ګرمي زور مات شي ګرانو کتونکو پروګرام چې نور هم تاسو لپاره سرپرایزز دي میلمانه به هم وي تاسو سره به لایف کالز هم تاسو والا کړو تاسو سره به چټ چاټ هم کوو او ایز یوزول زکیم موږ سره موجود ده سټوډیو چې تاسو لپاره نوې ریسیپي راوړې ده ورسره تاسو سره په مزداره غوندې ټوټکې هم راړئ نو ګرانو کتونکو راځئ چې زکي ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته ووایو او پته دې کو چې نن کومه ریسیپي راوړې ده سلامونه زکي وعلیکم سلام څنګه تاسو الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم زکي تاسو ښه الله کرم ماشاءالله نن تاسو ډېر ښه خبر کو واقعي ګرمي ډېره زیاته شوې ده او اسلام آباد دا لومړی ځل دی دومره زیات ټمپریچر دومره هاي لړه او بیا بارانونو سلسله هم بنده ده موږ ټول الله تعالی سره دعا کوو دا باران سلسله وبرېږي او څنګه تاسو ډېر ښه خبر به غټ اختر را روان ده او ماشاءالله زموږ څاروي دي زموږ ځناور دي او ګرمي کې بې زبان کم ځناور دي بهر ولاړ دي دا موږ له پکار د سایې ګودرو او دې لپاره ډېر خیال ساتو بو ډېر خیال ساتو ښه اني هاو نن ما سره ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې یو یونیک ډش ته پینی ارباتا پاستا ده هغه د ریډ سوس کې جوړیږي کومه پاستا زکي پینی ارباتا پاستا کنه پینی ارباتا پاستا جی دا ډېر زبردست پاستا ده او دا ډفرنٹ سټایل کې پخېږي دا لږ سپایسي او ریډ سوس کې جوړیږي اور د دې کم ټیسټ دی اور د ډفرنٹ دی اور ډېر خوندوال دی اور ډېر زبردست دی خیر چا اوس په ټي وي کلاوکړ راځه حاضر ته کاپي پنسل والی زما دا ریسپي ځان سره نوٹ کې شمه پخلی کې هغې ته ټول دال کلی وو او دې سره خپل ریسپي انټروډیوس کوو دې لپاره موږ له فرسټ اف اول پکار دی 250 ګرام پاستا پکار ده هاف نیم سیر موږ له چکن بونس پکار دی هاف ټي سپون موږ له اوریګانو پکار دی 1 ټیبل سپون موږ له سویا سوس پکار دی هاف ٹی اسپون مولا کرس چلی پکار دی
1 ٹیبل اسپون موږ له چکن پاوډر پکار دی 2 ټیبل اسپون موږ له چلی ګارلک سوس پکار دی حسب ذائقہ موږ له مالګه پکار ده 1/2 ټي سپون موږ له وائٹ پیپر پکار دی او ټول نه امپورټنټ د دې بغیر دا پاستا انکمپلیټ دی هغه دی شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی چکن وای بولے دل کی بولیاں جی دا پکار دی اور ټول نه امپورټنټ 2 ټیبل اسپون موږ له چلی سوس پکار دی اور د دې ډریسنګ لپاره موږ له یو د پودینه یو د ټماټر او شین مرچا کې دا پکار دی خاله طریقه ډېر اسانه ده سټم تاسو اول دا چکن تاسو مالګه سره او جا سره مال اکثر وینیګر سره وینځي وینیګر نه سرکه چا سره سرکه نه هغه مالګه سره وینځي څنګه وینځي بیا وبو کې شیبا سټ تاسو سټم دا پاستا او چکن وبو کې شی هغه ټیم ټول امپورټډ خبر ده یو ټیبل اسپون چکن پاوډر حسب ذائقہ مالګه اوریګانو اور 2 ټیبل اسپون شمع کوکنګ آئل دا پکې به ایډ کې او ایسا فلیور نور خسته بشي او بل تاسو پاستا کم فلیور دی او نور کلاو بشي او چپکاوي کې بنا خدا خود دې دا پاستا یا شو لپاره دا ترکیب دی او جوړول ترکیب ډېر آسان دی اول به شمع کوکنګ آئل بواله میډیم فلیم باندې تاسو ګرم بګي څنګه تاسو آئل ګرم شي هغه نه پس سویا سوس اوریګانو چلی کرش چلی ګارلک سوس چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالگا اور وائٹ پیپر دا تاسو پکې ایڈ وکې او میډیم فلیم باندې به ورو 20 سے 25 منټ تاسو دا په ورو میډیم فلیم باندې تاسو پخې به څنګه تاسو سوس تیار شي سو پر تاسو دا پاستا یشدل به چکن به تیاری هغه شمع کوکنګ آئل به واله آئے که میډیم فلیم باندې راغونډه سوته بکې څنګه سوته شي او دا به چکن والی چوپ بکو دې به کم سوس تیار وي देखिए वाजब तक 15 मिनट में फ्राई को संगा फ्राई शे बस 15 मिनट नोर दम बने में कीदू आगे ना बस गार्निश बुकू आगे ना बस डिश आउट बुकू زبردست شکر شه ریسیپی دی شاورسلا نن ریسیپی ډیره چې کوم د زکیتا والا شارټ غوندې او ته داسې پساو رسله بچي اذروایز زکی چې کوم سره ټاله غولې غشي د لازمي پساو ونه ډیره زر کمپلیټ ریسیپی اني هاو ګان کتن کومه ته لګی دا پاستا ډیره مزیدار ای او چې کوم د ریسیپی خو ولنو اټ مینز دا ډیره ډیلیشس ټیسټي تاسو هم لازمي کور کې ټرای کیو پروګرام چې وخت شوی دی وړې شان د میول چرته بل په لمز صرف او صرف مون سره وسه جی ګرانو کتونکو یې ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې پریش هر کلی بای د وخت از خپل سټوډیو کې ډیر آرام سره ناشته ما شکر الحمدلله ته ګرمي نشته بل خبره کو نو زکی لګا د خپل چولست مولا سٹارټ کړ د خپل اخلي پخلي سٹارټ کړي خو سټوډیو چې موږ درون ملما چې کم د دې وخت را ورسېدل او موږ پروګرام پر سپیشلی غو ټریول کړی د نزوا کو ته جهان مننه هم وایم بل کا خبر او کم از دو حواله سره کار حواله سره دو چکم تعلق تا پالیټکس سره دا نو رائټ ناو هغه ANP پارټي سره چکم دی کرنٹلی هغه کار لار کوي او مطلب ور سره اٹیچ دي ګانو کتن کو زه خبره کوم توصیف اجاز یوسف زیولا راځي چې هغه ته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو او سب غب شپ مر سره لګو سلامونه وعلیکم السلام ډیر څنګه تاسو شکر الحمدلله فرسٹ آف آل خو جهان مننه سهار وختي تاسو ټریول وکړو پروګرام ترالو حالکه بهر ډیره سخت ګرمي هم ده خو بیا هم تاسو رالو دی پاره جهان مننه ډیر مننه جی مهرباني تاسو مننه چې مونږ یې رو بللو ها اصل چې بریک چې ما سره تل سرجی مال کله میک اپ شیک اپ مکړو نو خبره سره کې نه ډیر فوټوجنیک یم نو ما ته څه پرابلم نه آی واز لایک دا کانفیډنٹ په پکار دا کم دا کانفیډنس کنه دا ما پکار دا ها تاسو کله خپل حواله سره راته وایو چې بیسیکلی تاسو تعلق ماته بس ثواب نه ده نو تاسو رالو بیا پالیټکس ته عوامي نیشنل پارټي مو سٹارټ کړو دی وخت هغه سره کار هم کو نو دین علاوه زم چې سٹارټ مو څنګه واغستله ایجوکیشن مو چو پورې حاصل کړي او بل مطلب چې کوم پالیټکس هغه مو فیملی کې الریډي وکړه تاسو خپل حصہ پچواس او تاسو فرست انسان یو خپل فیملی ولکس یو چې تاسو پالیټکس ته راغلی یو دا څه دي چې ایجوکیشن خدا سے دي چې ایجوکیشن زما دا سه لګ خانه بدوش ټایپ دی خانه بدوش ټایپ دی وجه دا چې زما بابا چې کومنو گورنمنٹ سروینٹ ہو هغه CNW ډپارټمنټ کې کمیشن نه پس SDO برتی شو نو فرست پوسټینګ پرچینار کې او زما پیدائش پرچینار کې دی نو بیا دا غي نه بعد بیا سوات
او خیبر ته داسې پوسټینګ شوي دي لکه سوات کې زه سوات ګرینز هیلز کې وم بیا پېښور ته چې راغی نو پېښور پبلک کې وم بیا د هغې نه پس چې کله خیبر ته راغی نو فارورډ کې وم بیا بورډینګ ته لاړم نو فضلیک کالج کې وم نو هلته نه زما دغه وشو بیا د هغې نه پس بیا ما بی بی آنرز وکړو بیا مې ایچ آر کې ایم بی اے وکړه ایچ آر مو کړی ایچ آر ایم بی اے کړی دا بیا راغله پالیټکس ته نو بس اصل کې داسې ده چې کلي کې ضرورت و او زما خپل کلي سره مینه هم ډېره زیاته ده زما خپل نیکه د الله وبخینه زه ټولو کې مشر زوی یم زما والد صاحب پرونو کې مشر دی نو زه بیا د هغه مشر زوی وم نو زما خپل نیکه سره ټایم ډېر تېر شوی دی اټیچمنټ مې ډېر دی او تاسو چې څنګه تپوس وکړو پالیټکس ته نه زموږ فیملی چې ده د خدای خدمتګار فیملی ده زموږ نیکیان چې کوم کو زما د مور سایډ ته نیکو او کو د پلار سایډ ته نیکو نو هغه د باچا خان بابا مرګري پاتې شوي دي په تحریک کې نو هغه جراثیم راکیو نو د هغې په وجه باندې لکه بابا مې هغه نوکرۍ کې سیاست ډېر ګراني نو بابا کې مم هغه دغه و نو هغه هم په نوکرۍ کې لکه مطلب عوامي نېشنل پارټۍ سره افیلیټډ پاتې شوی دی نو په هغې کې ډېرې زیان یې مونتې دی سختي مونتې دي کله به یو غر کې پوسټینګ و کله به بل غر کې پوسټینګ و نو د هغې بابا هم شوق و ما هم خواهش و نو زه بیا کلي ته د پېښور نه راشفټ کېدل ډېر ګران کار دی ځکه چې ما ژوند پېښور کې کړی دی ټول مې بهر کړی دی بیا کلي کې ایډجسټ کېدل نو کلي کې بیا رالم نو هلته کې مې کوشش وکړو ځان مې خپلو کلي سره عزیزانو سره خپلوانو سره د کلي خلکو سره ولس سره مې ځان ایډجسټ کو نو بس هغې کې مې بیا پالیټکس کې ان شوم نو هغې کې بیا زه زمونږ حلقه چې کومه ده هغه وخت کې پي کې 33 به وي نو تپا نو زه د تپې نایب صدر شوم اصل کې زما د مور ماما چې کوم نو هغه ایکس ایم پی اے و شعیب خان بیا د ټارګټ کیلینګ کې بیا شهید شوی یم نو زه لکه هغه سره وم هغه مې واچ کوم بلکې هغه مې آیډیل هم نو هغه سره به ګرځېدم نو هغه تنظیم کې چې کله تپه کې صدر شو زه ورسره هغه ټایم کې نایب صدر شوم بیا د هغې نه پس عوامي نیشنل پارټۍ د 2013 نه پس د یوت تنظیم جوړو نیشنل یوت ارګنایزیشن نو زه بیا د نیشنل یوت ارګنایزیشن د 1992 ړومبی صدر شوم نو بیا په هغې کې یوت موبلایز کول یوت اکټیو کول پولیټیکلی هغې پویول په پالیټکس کې چې څه روان دي څه پکار دي د کلي علاقې دپاره څه پکار دي او هغه کوم زمونږ چې نیشنلسټ کوم طریقې کار دی یا نظریه ده نو هغه ځوانانو کې منتقل کول او هغې د هغې سکولینګ کول نو په هغې کې ډېر کار ما وکړو بیا چې کله الیکشن وشو بلدیاتي نو په هغې کې زمونږ د یوت ځوانانو ته پکې ټیکټونه هم میلو شو هغې پکې یونین کونسلز کې تحصیل ممبرز او ډسټرکټ ممبرز منتخب شو او په هغې باندې موږ د ډسټرکټ صوابع د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ډسټرکټ ناظم و هغه هم منتخب شو زموږ د تحصیل ناظم هم منتخب شو بیا چې زما هغه ټینور ختم شو نو د هغې نه پس بیا پارټۍ ته رالم د یوت نه او لکه زه تقریبا 4 کاله وړاندې د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل رزړ زموږ تحصیل ډېر غټ تحصیل دی په صوابع کې ټولو کې غټ تحصیل دی شل یونین کونسل دی نو زه د هغې بلا مقابله جنرال سیکرټري منتخب شوم نو په هغې کې مې خپلې هلې ځلې کولې او هلې ځلې تر دې ځایه پورې رالې چې اوس راباندې را روان ټاکنو کې پارټۍ اعتماد کړی دی او انشاءالله تعالی په را روان ټاکنو کې به د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګي کوم نو مطلب فیوچر پلان مو دا چې بس عوامي نیشنل پارټۍ سره به خپل خدمتونه خلکو ته کو خپل علاقې چې مطلب بلې پارټۍ ته تلک څه پلان هم نشته نه داسې سچ څه پلان نشته او عوامي نیشنل پارټي د ولس پارټي ده او د مظلوم او د محکوم خلکو چغه وي اواز کوي نو په دې وجه باندې یو خو موږ زه په دریم جنریشن کې دې سره روان یم نو په هغې کې یو بله څیزونه داسې دي لکه چې څنګه په تېر وخت کې چې کله عوامي نیشنل پارټۍ ته موقع میلو شوې وه NFC ایوارډز شوي دي صوبایي خودمختاري اخیستل شوې ده داسې ډېر کارونه دي چې هغه کول دي او خاص کر په صوابع په حواله باندې لکه د ټوبیکو سیس خبرې دي د هایډرل خبرې دي او زمونږ معدنیات دي لکه موږ خو د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کوو نو باید چې موقع میلو شوه
ان شاء الله اسمبلی کې به د خپل علاقې اواز جوړېږم او چې کوم غوښتنې د وفاق نه پکار دي باید چې هغه په تیر وخت کې د خلکو کې دي شي پرایورټیز دا نو او زمونږ پرایورټي هم دا ده ان شاء الله دا غوښتنې به کوو وروړو به ها نو اخلی پخلی شوق لرو کنه که اخلی پخلی خو مطلب صرف کھانا پینا شوق لرو که پختنم درځي نه نو پخپله راځي او ډېر څیزونه نه راځي خو لږ ډېر څه راځي ها د موږ زکي مو لیدلی ده تاسو او دې مې لیدلی دی زه دې ګورم بارے تاسو څه رایه ده نو دی خو ښه دی خو په ټي وي کې خو ډېر ښه ښکاري ریل کې ښه نه او ریل کې به بیا ګورو که اوس د لاس ذایقه به پته لګي ریل کې که نه تاسو ته به زه دا ښکاره کړم اوس چې دې څه پخوي نو زکي تاسو په به موږ راشو که نه ځم چې دا میلمه هم تاسو وګورئ چې نن دا ریسیپي تا کوم ځای پورې ورسېدله بالکل زموږ ماشاءالله ډېر درانه میلمه ناست دی زموږ دې ته هرکلی وه خوشمه پخلی کې دا اور د سرجي نه تپوس کوم سرجي کې خوراک تاسو تپوس مه کوه ته خپله ماته ریسیپي ووایه ته ریسیپي ووایه زر تر زر دی ښه زما کوم څه اپډیټ دی دیواله زما کوم ریسپي اپډیټ تقریبا دی باندې تقریبا 10 to کم به پاستا باندې یو شول باندې 20 منټ لګي او هغې نه پس د دې کم هغه دی کم د دې کم سوس جوړېږي په دې باندې تقریبا 10 to 15 منټ نور به لګي دا په اول به دا شمه کوکینګ اویل دی دا به په میډیم فلیم باندې ګرمو به څنګه زما اویل ګرم شي لږ غوندې فلیور به چینج شي اټومیټیکلی او بل په دا تاسو ډېر خیال کوشش دا کوئ دا کم فلیم دی که نه اور هغه بالکل میډیم فلیم باندې هغه کوئ ولې زیات اور به تیز وي د دې کم سوز دی هغه به وبسوځي هغه فلیور به نه راځي هغه ذایقه به نه راځي سو پورې او تاسو کوشش کوئ که دا فلیم لږ غوندې ډېر زیات سلو ساتئ فلیم څومره هم سلو به وي دا او دا کم اویل دی دا دې کم خونوال نور ښه به شي دا خو د دې سوس جوړولو طریقه ډېر اسان ده که نه څنګه اویل ګرم شي دا ټول سوسونه پکې واچو به په رو په میډیم فلیم باندې به دا سوته کوو به او دا ستاسو مخامخ زه لګیا یم دا غوره اول مې د چili ګارلک سوس واچولو اوس دا ورسره څنګه اوس اویل ګرم شوی به اوس میډیم لا غونډه ګرم شوی زیات ګرم دی دا ټیسټ کول مې آیا زما اویل ګرم دی که نه ګرم که نه ما ویله کنه چې بس توصیف صاحب دا ووایم چې دا زکي په سکرین باندې ښه ښکاري پته نشته ریل لایف کې څه ښکاري که نه امید لرم تاسو ته به اوس زکي کتلی چې زکي څنګه خپل ایکسپرټي څه ښکاري نو تاسو څه وایي دې حادثه اوس خو به تاسو سره یې جوړه شوې ده د حوالې هغه چې کوم بریفینګ ورکړو نو بریفینګ کې خو ښکاري داسې چې زموږ ښکاري که نه خوله کې اوبه راوستې لکه پروفیشنل صحیح شیف ته ډېر مزدارې خانې جوړې ښه بس دا به تاسو باندې بیا ټیسټ کوو که نه چې دا څنګه دی چې پخه کړي تاسو باندې بیا ټیسټ کوو ښه دا راته ووایئ تاسو خپل سیاسي کیریر چې کوم د ډېر ټایم نه لګي او سیاست چې کوم خپلې هلې ځلې کوو خپلې علاقې خلکو ول ډېر زیات امداد هم کوو سوشل ورک هم ډېر زیات کوو نو زه یم چې سپیسیفیکلی که تاسو د سوشل ورک حوالې سره زه خبره وکړم نو کم خلکو ول تاسو امداد زیات کو مطلب ښځو چې کومې بیوه پاته شوي یا ماشومان هغه چې یتیمان دي یا نور څه پرابلم تاسو هغه آن د سپاټ کوشش کوو چې حل یې کوو اصل کې بنیادی خبره دا ده زمونږ یو بیسیکلی ټوبیکو ګروورز که نه اوکې نو زمونږ رزلټ چې کوم دي نو مونږ ټوبیکو پروډوس کوو نو زمونږ ټوبیکو سره دغلته کې ډېر کیمیکلز استعمالیږي نو دغلته کې زیات تر خلک چې کوم دی نو بیماران دي او بیا زیات تر لکه مطلب څنګه بیماریان دي مطلب لکه نارمل بیماری زیات زه تاسو ته وایم اصل کې داسې ده چې دغلته کې د ډېرو خلکو شکایت دی تور زیړی تور یرکان چې ورته وایي که نه او د دې نه کیږي او د هغې څه حل نشته او خطرناک او هلته کې ګوره جي اصل کې زمونږ ملک بدقسمتي دا ده چې دلته کې ملټي نیشنل کمپنۍ راغلي دي هغوی دلته بزنس کوي او په اربونو روپۍ د دې ځای نه هغوی پیسې ګټي بالکل لکه فلپ مورسن دی هغوی کوي لیکسن ټوبیکو دا نور داسې وړې کمپنیانې دي هغوی کوي او دې ټوبیکو د دې ځای نه ایکسپورټ کوي خو چې کوم ځای کې ملټي نیشنل کمپنۍ راشي نو هغوی هلته کې ښارونه آبادوي زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ هلته کې د هغې څه انپوټ نشته زمونږ خلکو دپاره مطلب خپل سیسټم بس د پیسې د دلته نه پروډکټ وړي او بار مارکیټ کې خرڅوي او دلته کې خپله کوي د سټاف خپل هایر کړي دی هغوی له غټې غټې تنخواګانې ورکوي علاقې ته څه فایده نشته نو علاقې ته فایده نشته نو د هغې په وجه باندې بلا خلک بیماریږي او د تور یرکان دلته کې ډېر لوی شکایت دی بلکې
په دې پېښور کې آر ایم آی کې یو ډاکټر او ډاکټر اکرام الله ډېر مشهور ډاکټر دی نو ګیسټرولوجسټ دی نو زه هغه ته ما یو پیشنټ بوتلو نو هغه نه انټرویو اغسته نو هغه ته وی ته د کوم ځای وی زه د ثوابه کې د کوم ځای وی د یار حسین خلک وی ته د زیړی د کلی لکه مطلب دا ډېره فیمس ده زیړی تور یرکان دونه فیمس دی هلته کې کنه نو د هغې دپاره مطلب صحیح توصیف صاحب لکه دا خلکو دوره ولې لګي هلته اصل کې ګوره جي ویدر کې پرابلم ده هلته صفایي نه اصل کې دا ده چې ګوره یو خو ټوبیکو چې کوم دی نو دا ډېر کړاو غواړي او بیا په هغې کې ټول خلک ګوره ښځې او نر په ټوبیکو کې لګي په دې کې لکه دا یو اوږد د دې پروسس دی پاڼه ماتول چوکې ډکول بټۍ ډکول ګرمۍ کې په جون جولای کې که نه لکه اوس دې وخت کې سیزن سټارټ دی او دا زموږ د ټولو خلکو د معاش ذریعه ده او د معاش ذریعه داسې ده چې د ټولو خلکو غم ښادي واده کوېدن دې سیزن ته پراته دي کالو سر قرض وکړي د دکاندار نم قرض سودا راوړي چې سیزن وچلي نه دی بیا هغه ته پیمنټ کوي صحیح وادم دې ته پروتي نو لکه ښه بزنس دی او دغه سختې ګرمي چې هغو کاشتکاري په سخته ګرمۍ کې دا کار کیږي او هغه ملټي نېشنل کمپنۍ د دې نه ښه په ارزان قیمت هغه هر څه پروډکټ اوسي زموږ ټوبیکو چې کوم دی نو دا په ورلډ کې په 3rd نمبر باندې دی او نو تاسو د خپل علاقې د ټوبیکو پاره او د خلکو پاره ولې نه आवाज اوچتوي مو خو جی اوازونه نېشنل کمپنۍ تاسو دوره فائدې ورکوي خو دا فائدہ خو تاسو خپل علاقې ته ورکولای شو اصل کې داسې ده که نه چې مونږ خو اواز اوچتو خو زمونږ اواز یا دونه توانا نه دی چې خلکو ته خو انسان هغسې مقابله نشي کولی ځکه چې تاسو سوري بخښنه غواړم تاسو خبره کټ کوم ځکه چې اوس که عام خبره وکړو نو موږ پاکستاني عوام پوره انټرنیشنل لیول باندې فیمس چې ډېر موږ ملک چې ډېر زبردست قسمه امونه پخیږي او هغه چې کوم د خلکو ته خو موږ بدقسمتي دا ده چې کوم بچه کوچ هغه فضول غوندې هغه عام شي نه هغه مونږ ته پاتې شي مونږ خلکو ته پاتې شي او چې کوم صحیح هغه په کم ریټ باندې پوره دنیا ته لاړ شي نو مونږ ته خو څه فایده نه ورشي همداسې آی تھنک چې د ټوبیکو حال داسې زمونږ ګوره زمونږ خاوره نه ده دا ډېره زرخیزه ده یس ایگزیکټلی زمونږ ټیسټ چې دی دا په دنیا کې هیڅ چېرته نشته دا خبره تاسو چې بهر لړ شئ تاسو د بهر ام وخورئ او بیا د پاکستان وخورئ یا ایون څه شی کو هغه تاسو خوبانې وخورئ نشپاتې وخورئ چې څه شی ایون کو تاسو غنم وګورئ نه زمونږ غنم چې دی نه د هغې ټیسټ چې دی د بهر نه چې کوم امپورټډ غنم راځي د هغې او زمونږ د غنمو د ځمکې او اسمان فرق دی ټیک د زمونږ خاوره چې ده نه په دې کې لکه چې موږ سره خدای پاک موسم هم راکړي دي هر قسم موسم راکړي دي سردي ګرمي بهار خزا مطلب هر موسم د هر فروټ سیزن سبزی داسې او خاص کر بیا زمونږ صوبې ته لکه زمونږ غرونه شته سیندونه شته او اوارې ځمکې شته او لکه هر یو شی لکه خدای پاک موږ له هر یو سهولت راکړی دی نو توصیف صاحب سوري بخښنه غواړم بیا تاسو کټ کوم دا تاسو عوامي نیشنل پارټي جی دا چې کوم ټوبیکو وال دا لګیا دي خلک کار کوي دوره مهنت کوي ځان پکړوي بیا دا یرکان بیماری هم ته واخلي لکه ډېر زیات ټینشن او ډېره بیماري او دومره مهنت نو هغې پر تاسو خاص اقدامات نشو کولی که په حکومت باندې تاسو لږ پریشر واچوئ انتظامیې ته لږ ریکویسټ وکړي چې کاینډلي دا شی چې کوم دی علاقو خلکو ته هم فایده لږ ورکړي زه جی تاسو ته وایم موږ په دې کې ډېر کوشش کړی دی ډېرې هلې ځلې هم کړي دي ایون پروټیسټ هم کړي دي روډونه هم بند کړي دي خو لکه اصل کې روډ بندول خو داسې دي چې عوامو له نور تکلیف ورکول دي هغه مطلب دا دی علامتي موږ یو اقدام وکړو خو هغې کې هم داسې ده چې زمونږ دغلته کې دا چې کوم ملټي نېشنل کمپني د دې نه یو مافیا جوړه شوې ده مافیا ته داسې جوړه شوې ده چې فرض که د دې ډیپو ډیپو ته خلک مال وړي لکه ټوبیکو وړي بنډلې وړي نو هغه چې وړي هلته کې نو هغې داسې کار وکړي چې هلته کې بیا هغه ډیپو بند کړي هغه لږ نور لړې شفټ کړي چې دلته کې موږ سیف نه یو دلته کې موږ ته نو مطلب دلته کې هغه زمیندار ته نور د کیرج تکلیف جوړ شي الټا نور تکلیف جوړیږي او د بره نه کو موږ سره ګورنمنټ امداد وکړي او ګورنمنټ په دې کې د زمیندار مرسته وکړي نو پای کې ډېر څه کیدي شي دا ملټي نېشنل کمپني خو لکه د ګورنمنټ په اسره باندې دي کو ګورنمنټ نه غواړي نو بیا ایسم نشي کېدی دي ایسم نشي کولی د دې ضرورت دی لکه اوس زه تاسو ته دا ووایم اوس دې وخت کې د مخکې ورځو کې ګلی طوفان راغلی دی نو په هغې کې د زمیندارو فصل چې دی نو هغه افیکټ شوی دی متاثره شوی دی
نو اوس دغه کمپنۍ چې دي نو دي ته ریکوایرډ دی دی به خپله کوټه برابري نو ریټونه ډېر های دي دی ریټونه لو لګولي دي لکه مطلب پرایویټ سړی چې زمیندار نه مال لي نو هغه تقریبا 440 450 پورې ریټ لګي فی کے جی او د دې ریټ چې دی نه 430 دی ټیک ده نو دی ریټ دا لګولې دی بار علي مال د خلکو نه علي خو اسې دی خپل ریټ ځکه چې دی وایي چې دا زمیندار اسې نه چې دی ډېر مست شي راته د سیوا نشي نو په دې وجه دی هغه خپله مناپلي چې کومه جوړه کړې ده او د دې خپل چې دا کوم کمپنۍ دي د دې خپلو کې یو بل سره انډرسټینډینګ دی دی زموږ زمیندار چې دی نه هغې ځان ته کینولی دی خو د ګورنمنټ د طرف نه مرسته راشي نو زمونږ به یې ونده ده چې په حکومت باندې به هم زمونږ بوج نه راځي دا ټول ریسپانسبیلیټي د انفراسټرکچر د جوړولو هم پکار دی چې دغه ځای کې دی هاسپټلز جوړ کړي دغه ځای کې دی سکولز جوړ کړي خلک ایجوکیټ کړي او انفراسټرکچر روډز جوړ کړي ځکه چې په دې باندې ټول کیریج هر څه د دې کېږي او دا ملټي نیشنل کمپني په بار دنیا کې دا ټول کارونه ملټي نیشنل کمپنیز کوي چې هغې راشي خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ ته په وفاق کې یا په صوبه کې هغه شانتي نمایندګي نه ده میلاو شوې زمونږ دا په خپل مینیفیسټو کې دا خبرې شته انشاءالله کوم موقع میلاو شوه نو د دې دپاره به موږ غږ هم کوو او وړو به هم لکه صرف خبرې به نه کوو ډېره زیاته امپورټنټ ایشو ده دا خو زه هم چې ډېره زیات نه تاسو په هر فورم باندې دا هایلایټ او پکار ده چې په دې باندې پروګرامز وشي ایگزیکټلی دې ریزن چې خلکو چې کوم مسایل دي هغه مخامخ راشي یا غریبان دوره مهنت کوي ټوله چې کوم د مزې او هر څه چې کوم د ملټي نیشنل کمپنۍ وي اوسي خیر په دې باندې به خبرې ترې کوو توصیف صاحب پروګرام چې وخت شوی دی وړې شان د میول د مینې واپس راځو بیا به ګپ شپ هم لګو تاسو لایف کاز مخنو چېرته بل بله مزې په خیر پښتونخوا کې صرف او صرف موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خپل پروګرام په خیر پښتونخوا کې دې وخت موږ مېلمانه سره یو جیس نو خپلو کې ګپ شپ سټارټ کړو پرې شی ته ماینس کړله ځکه خو خیر ماینس کول په کارم و خو زه ته ماینس کړم نو ګرانو کتونکو توصیف صاحب موږ سره موجود دي سټوډیو چې هغو سره خبرو اترو سلسله روانه وه ماشاءالله عوامي نیشنل پارټي سره دې وخته کرنټلی کار کوي او بل چې کوم د سوشل ورک هم ډېر زیات کوي نو زه هم دا سوشل ورک په لا خو موږ خبره اترو نورې هم ته خبرې پته کوو خو دې وخته یو بل چې کوم د موږ مېلمه سټوډیو کې موږ جوین کړي یو ماشاءالله عام ډېر توصیف صاحب غوندې ټیلنټډ دی رایټ نو ډفرنٹ ټاسک چې کوم دی یو ځای کوي او زه ویلی شم چې اوله هغو سټارټ اخیستی و ایز ا نیوز اینکر نو نیوز به کول مطلب میډیا نه تعلق کو دی نه پس اوس ریډیو هم جوین کړی ده اوس رایټ ناو چې کوم دغه ریل اسټیټ کمپني سره هم کار کوي یعنې کې د پراپرټي د کنسټرکشن دی کې دغه چې کوم کې دا پیسه مې سره ډېرې هلته کار کوي نو ګرانو کتونکو زه خبره کوم د خرم بیګ والا راځئ چې هغو ته هم هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایو او گپ شپ لګو السلام علیکم خرم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی آپ کیسے سمجھ آیا میں نے کیا کہا میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے میرے بارے میں کچھ غلط کہا صحیح نہیں ہے کیا آپ کو سمجھ گئے پہلے تو وہ بتاؤ پہلے تو یہ ہے کہ پیسے جو ہے وہ جتنے بھی ہوں وہ کم ہوتے ہیں تو اس جملے کو بالکل غلط کہیں گے اپنا پوائنٹ سمجھ گیا کہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی نا وہ وہی والی بات اس نے کھینچی کہ پیسے والی آپ نے بات کی ہے اب میں نے پیسے والی شاید بات اچھی کی ہو کوئی اس سینس میں نہ کی ہو کہ بھائی جو آپ نے سمجھاؤ نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پیسے جتنے بھی ہوں نا وہ کم لگتے ہیں اچھا تو اس لیے کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بہت پیسے ہیں اچھا پیسے کم ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اور وہ بھی پاکستانی روپیز ہاں بالکل اچھا پیسے جتنے آئیں کہتے ہیں کم ہیں یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ واقعی وہی والی بات ہے کہ لالچ بڑھتی جاتی بالکل ایسا ہے نا لیکن آج کل مہنگائی ضرورت بڑھتی جاتی ہے ضرورت بڑھ رہی مہنگائی بہت زیادہ ہے خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اور جب خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کو بندہ پورا کرتا جاتا ہے تو پھر وہ ضروریات میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ضرورتیں بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں ایسا ہے لیکن ہمارے ساتھ جو توصیف صاحب بیٹھے ہوئے یہ ماشاء اللہ سے جتنا کماتے ہیں نا سارا سوشل ورک میں لگا دیتے ہیں تو یہ ان کی بڑا پن ہے یہ میں کہتی ہوں کہ آج کل احساس ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کا سوچتے ہیں اچھا خرم یہ بتاؤ آئے پہلے ایز اے نیوز اینکر ٹھیک ہے آپ نے اسٹارٹ کیا مطلب الیکٹرانک میڈیا جوائن کیا آپ نے اچھا خاصا کام اسٹارٹ کر دیا تو ایک دم سے وہ کیوں کوئٹ کیا کوئٹ تو نہیں کہہ سکتے میں ابھی کوئٹ تو نہیں کیا میں کر رہا ہوں کر رہے ہیں لیکن ابھی تو آپ ریڈیو میں کر رہے ہیں نا جی ریڈیو بھی کر رہا ہوں اور ٹیلی ویژن بھی کہیں نہ کہیں وائس اوورز اس طرح کرتا رہتا ہوں اچھا کمرشل بھی کرتا رہتا ہوں لیکن فیلڈ کو سوئچ کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے گروئنگ انڈسٹری ہے وہ اس وقت ریئل اسٹیٹ ہے
تو ریئل اسٹیٹ کے اندر بات پھر آپ کی وہی ہے کہ بھئی آپ کا بڑا اچھا جو ہے وہ اس وقت آپ کو ریٹرن ملتا ہے اور جتنی ویلتھ کریشن ہوتی ہے اس سے آپ کی باقی چیزیں بھی کریٹ ہو جاتی ہیں جی. تو فار شیور آپ کو ہر چیز کے لیے ڈیفینیٹلی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم سارے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. دل سے بھی کرتے ہیں کام, کچھ لوگ کا جذبہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ جذبے کو توصیف صاحب کے علاقے میں پرابلم تھی تو انہوں نے پالیٹکس جوائن کی, نہ کہ پیسے کے لیے کی ہے. دیکھیں اب مطلب آپ خورم ہر ایک کو اپنے چشمے میں کیوں دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں. نہیں, پہلے تو یہ ہے کہ توصیف صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی تو ان کو پیسہ چاہیے نا, کچھ نہ کچھ تو کاروبار کرتے ہوں گے. پیسہ کاروبار کرتے ہوں گے, اور کاروبار جب کرتے ہوں گے تو پھر لوگوں کے اوپر اسپینڈ کر سکتے ہوں گے. خدمت بھی تو تبھی کی جا سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو. تو اٹس ویری نیسسری کہ آپ اس انڈسٹری میں کام کریں, یا خیر جو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کو, وہ بھی ایک خدمت ہوتی ہے کہ جب آپ خود ایک انٹرپرینور بنتے ہیں یا آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ آپ پیسہ کمائیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے گھر جڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, تو وہ بھی ایک خدمت ہے. تو کام کرنا چاہیے, روزگار دینا کسی کو, تو یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے. اور آج کل کا جو وقت چل رہا ہے, جو بے روزگاری چل رہی ہے, تو اس میں بڑی بات ہے. توصیف صاحب کی طرف آتے ہیں, ذرا ان سے ایک سوال پشتو میں کرتے ہیں. اگر آپ کو پشتو سمجھ آئے گی میں آپ سے پوچھوں گی کیا سوال کیا تھا ان سے. توصیف صاحب تاسو ماشاءالله لګیا تاسو خپل بزنس هم کو کنه, تاسو دې وخت کم بزنس کو هغه ټوباکو ولا کو کدين علاوه هم نورم کو. زمونږ کله داسې دی چې ټوباکو بزنس خو مونږ هر یو کور کې ټوباکو بزنس دی. څوک کوي کو څوک فرض کا فارمر نه دی نو هغه بایر دی, هغه علي او بیا مارکیټ کې مطلب خرڅي ټول لینک دي. او د دې نه علاوه زه د صوابه او بنیر بارډر باندې زما کرش پلانټس دي, نو پای کې لګیا یم, بس خپل غریبی کو مزدوری کو. غریبی کو مزدوری کو لکه دا سیاست غریبانو خلکار نه ده. نه ولې نه دی بلا داسې کی بات سنی آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنا غریبی بس کر رہے ہیں نا. میں نے کہا سیاست کام غریبوں کا ہے, پہلے یہ بتا. یہ بات سیاست تو امیر لوگ کا کام ہے نا. نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اصل میں پشاور سے آیا ہوں, گاؤں, تو شہر سے گاؤں شفٹ ہونا, پشتو میں بات کر لوں. او جی بالکل بالکل. د خار نه کلی ته راتلل او بیا په کلی کې خلکو سره هغه شانتي کېدل دا ډېر ګران کار دی, ځکه چې زمونږ خلک چې بهر لړ شي نو هغوی چې بیا واپس پاکستان ته راځي نو دلته د هغوی تنګي, او ځکه چې لایف سټایل د هغوی بدل شوي. نو زه اکثر کلي کې د مشرانو سره چې کوم چا سره زما ازادي ده نو هغوی سره زه په ګپ کې دا وایم د ښار هلک د کلي ملک دا یو برابر دي. او ایگزیکټلی صحیح خبره ده. ښه دا راته وایي توصیف صاحب, مطلب تاسو ماشاءالله سیاسي کیریئر د ډېر ټایم نه لګیا و, خدمت کو خپل علاقې خلکو والا خپل چې کوم پارټۍ د هغې ولم لګیا و, پوره کوشش کو چې خپل ذمہ دار اسی طریقې سره ادا کو. لکه سیاسي پورا کیریئر کې څه هرډل, څه پرابلمس خو به راغلي, څه مشکلاتو مخامخ خو به تاسو سره شوي, نو هغه تاسو لکه موږ سره شیر کې. مشکلات خو ډیر دي, ډیر مشکلات دا دي چې موږ خو آلموسټ ټول عمر له اپوزیشن کې پاتې شوي یو. نو اپوزیشن کې چې کوم خلک یې د هغې چاپېرچل کې خو ټول مشکلات دي چې چېرته ورځي نو هغه څیزونه هغه شانتي نه کېږي. نو بل په پارټۍ کې دننه مطلب انټرا پارټي چې کله الیکشنز کېږي نو خامخا ځینې ټیم کې د سړي پړلرا چې دنه دا درنۍ, ځینې ټیم کې ملګري داسې چې لکه مطلب دا د هغه ستا اپوننټ سي, هغې هغه وخت کې د هغې نو هغه هم ځان له یو مشکل فیز دی چې د هغې مشکل فیز نه سړی تېرېږي. او باقي لکه مطلب زمونږ یو خدا مشکلات هم چې لکه مطلب دا دی چې د چا فیملی مطلب په سرکاري جاب باندې ګورنمنټ سروینټ وي نو د هغې په کور کې لکه زما بابا چې کوم دی هغه دغه د چیف انجینیر سنټر پېښور کې سی این ډبلیو ډپارټمنټ کې, نو چې کله د پی ټی آی ګورنمنټ راغی نو زما بابا چې هغه وخت کې نه په سینیارټي باندې هغه ټاپ باندې و, خو د هغه پروموشن ایز ا سیکرټري ونه شو په دې وجه باندې چې د هغه افیلیټډ ټو عوامي نیشنل پارټي. ٹھیک ده, لکه دا پارټۍ له وجې مطلب دا زیان موږ ته راورسېدو ځکه چې هغه ټایم کې ما جلسه کړې وه یوت ایز ا یوت پریزیډنټ ما جلسه کړې وه. زموږ ایکس سی ایم چې کوم و حیدر خان نو هغه راغلی و او ډېر ښه جلسه شوی و. نو زموږ د علاقې چې کوم الیکټډ منسټر و نو هغه ټایم سی ایم چې و نو هغه ته یې ویل چې لکه مطلب دا د
زوی دلته کې جلسې کې او پلار ول تاسو سیکریټري کوي الله نو زما په وجه باندې زما بابا ته زیان رسېدلی دی زما د پالیټکس په وجه واقعي باندې سړی قربانۍ خو بیا ډېرې به ورکړي نو داسې ډېرې قربانۍ دي چې ځینې سړی ویلی شي ځینې نشي ویلی او نو ډېر داسې تاوانونه دي چې هغه د پالیټکس په وجه باندې راغلي دي پای کې د جیل خبرې هم راغلي دي او لکه مطلب خامخا چې پروټیسټ کیږي او دغه کیږي د حکومت په ضد باندې داسې سړی او ولس سره روزي ایگزیکټلی نو کله تاسو راشو که نه هغه خپله اپوزیشن شي نو بیا دا پرابلم دا پرابلم زی چې کله تاسو اقتدار چې نو بیا انسان فایده یې خو چې کله اپوزیشن چې راشي نو بیا ټینشن سي فایده هم ډیپینډ کوي اوس فرض کا ګورنمنټ تاسو راشي او د پارټۍ هغه تاسو چې کوم غوښتنې کوي هغه نه دغه کینو پارټۍ سره هغه ټایم کې د سړي دغه جوړیږي چې وایي ګیلمن شي ته غوښتنه دي کوي چې ما زه خلکو منتخب کړی یم یا زه ریپرزینټ کوم د خپل علاقه خپل حلقه ریپرزینټ کوم باید چې زمونږ د حلقې او زمونږ د ولس هغه کارونه وشي چې کوم جایز دي نه د هغې دپاره چې اواز پورته کړي نو لکه او زما خپل مین مقصد هم دا دی چې انشاءالله کو موقع میلاو شوه نو چې کوم نیمګړتیاګانې دي نو کوشش به کومه کو ټولې نشي کېدی نو ټو سم ایکسټینټ مطلب دا دی چې زه کوشش وکړم چې هغه برابر کړم او کوشش وکړم انشاءالله بالکل داسې د سړی ټول کارونه خو یو ځای نشي کولی بل انسان هر شي باندې پوره کیدی هم نشي خو چې انسان څومره وسي هغه خو اټلیسټ خپلې علاقې لپاره خپلو خلکو لپاره تاسو کولی شو خورم سره هم خبرې وکړو خورم زه تا نه پښتو چې سوال وکړه وکړه وزي پښتو لکه خورم دا دی اوس پرې ما سره ډرامې کولې ما سره پښتو راځي لګې راځي نیمه راځي ټول نه راځي کې ظالمه اوس سره سیریس ناستا بس یہی جمله آتا ہے مجھے سے ما ته لګي په ټولو خبرو پوهیږي دا کس کنه لګې ځان انجان کړه دراتا خورم ایسا بالکل نہیں ہے جان بوجھ کے میں بالکل نہیں کر رہا لیکن دوسرے کی جملہ بدل خورم دارتا ہوا ہے اس کو بھی ہم ذرا توصیف سب طرح سے چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں خورم دارتا ہوا ہے چې د ریل اسټیټ کاروبار د نن سبا لکه نور کاروبارونه وګورو نو هر کاروبار کې کدی وخت د حالات وګورو نو لګا پرابلم دا بیروزګاری دا خلک پریشان دي نو ریل اسټیټ کار سټیل هغه سه کار شته پکې یا ځکه چې وایي مارکیټ ډېر زیات ډاون ده نو کدی کار شته او که نشته زه هم چې ریل اسټیټ په چلی را چلی ځکه چې خلک وایي چې نه نه کرونا کې ریل اسټیټ چې خلکو ډېر زیات مطلب مفاد ګټلی نو اوس هم کیدای شي داسې فایده یې پکې دیکھیں جی ریل اسٹیٹ بالکل سمجھ آ گئی ریل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑا ہے آپ اگر کہتے ہیں نا کہ جو حالات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے باقی سارے کاروبار متاثر ہوئے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے اوپر بھی فار شور پڑا ہے لیکن ریل اسٹیٹ انڈسٹری خیر پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر اتنی گرو کر چکی تھی کہ اس میں جو بڑے ڈیولپرز ہیں یا جو بڑے کام کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی اثر پڑا لیکن اس قدر نہیں پڑا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ بہت زیادہ امپیکٹ فل رہا بائر نہیں ہے مارکیٹ میں بالکل بائر دیکھیں بائر سے بھی نا زیادہ جو اہم یہ انڈسٹری ہے اس میں سب سے پہلے میں اس پہ روشنی ڈالوں کہ یہ انڈسٹری کیوں زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی 70-75 مزید انڈسٹریز کنیکٹ ہو جاتی ہیں جب آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اس گھر کے اندر آپ کے کھدائی سے لے کے اس کے کمپلیٹ ہونے تک اس کے رنگ روغن تک آپ کو بہت ساری انڈسٹریز کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ کا روزگار بڑھتا ہے جب آپ کا روزگار بڑھتا ہے تو باقی لوگوں کے اندر بھی ان کی بائنگ پاور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب ان کی بائنگ پاور بڑھتی ہے تو وہ دوبارہ سے انویسٹ کر سکتے ہیں اچھا سو تو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ انڈسٹریز تھیں فار شور جب باقی ساری انڈسٹریز بند ہوئی تو یہ اگر اس نے گرو کیا تو اس کے ساتھ لوگوں کی ویلتھ کریشن بھی بڑھی اور لوگوں نے اس کے اندر پیسہ لگایا اور باہر تو ابھی پاکستان کے حالات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں نا کہ ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی جو حالات ہیں کہ ہم پتہ نہیں آگے پاکستان میں کیا ہوگا انسرٹینٹی ہے فی الحال باہر اس لیے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان میں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عوام کے پاس بڑا پیسہ ہے یہ تو صاحب ایگری کریں گے کہا جاتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے لیکن یقین کرو جب بھی مارکیٹ سے گزرتی ہوں کسی کام کے لیے اتنی رش ہوتی ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں اب یہ عید کا موقع ہے نا کہا جاتا ہے کہ جی بہت مہنگائی ہے پتہ نہیں دفعہ قربانی کیسے کریں گے پر آپ یقین کرو ہر طرف منڈی لگی ہوئی ہے عوام کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے دیکھیں میری جو اپنی ذاتی رائے ہے یا سوچ ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو مہنگائی کا رونا ہم روتے رہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے یا ملک کے حالات ایسے ہیں ویسے یہ ان بیچاروں کے لیے جن کے پاس میں کہتی ہوں جن کے پاس روزگار نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آپ ہیں چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا ہے
اس کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, کچھ نہ کچھ پے آف کرنا چاہیے. اور فار شیور آپ بھی یہ کام کر رہی ہیں, میں بھی یہ کام کر رہا ہوں, یا دیکھنے والے بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, اس معاشرے کے اندر اپنا ایک ان پٹ ڈال رہے ہیں. اس ان پٹ سے ایک معاشرہ بن رہا ہوتا ہے. تو وہ ان پٹ جب کرنا ہم بند کر دیں گے تو پھر وہ حالات برے ہوں گے. جب تک ہم وہ ان پٹ ڈالتے رہیں گے معاشرے کے اندر تو نہ مہنگائی نے بڑھنا ہے, مہنگائی تو بڑھتی رہے گی لیکن آپ کی بائنگ پاور بڑھتی رہے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. جب آپ کریں گے, سروسز دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا, آپ کو پروڈکٹ کریٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو اس کو نہیں رکنا چاہیے. باقی جو حالات ہیں وہ آتے رہتے ہیں, یہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, آپ بھی پیدا ہوئے, یہ سنتے رہے ہیں کہ حالات بڑے مشکل ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. اب اتنے بھی ہم پرانے نہیں ہیں خورم, ایسی بات نہ کرو کہ جب سے آپ پیدا ہوئے, جب سے ہم پیدا ہوئے, ہم بالکل پرانے بھی تو سارے ہم سر سے چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا. اچھا کہتے ہیں اچھا توصیف صاحب کی طرف براشو. توصیف صاحب تاسو نن موږ پروګرام ته رالو هم پښتو ته په خیر پښتونخوا ته ماشاءالله ډېرې زبردست غونډه ډسکشن مو کړی, سپیشلی دا ټوباکو چې کوم ټاپک هغه ما خپل انټرست ډېر زیات پچې رالی دی کې دا خبره به زه هایلایټ کوم ډېره زیاته. زه هم چې څه خپلو علاقې خلکو ته یا تاسو چې کوم دې وخته ګوري څه خاص یو میسج ورکونه غواړم موږ پلیټفارم نه. نو میسج خو دې وخت کې خو زه د عوامي نیشنل پارټۍ کینډیډیټ یم, نو زما میسج خو هم دی چې ما له ووټ راکړې که نه. داسې دا بیګ صاحب خبره وکړه, دته خبره زه سیکنډ کوم جی چې چا نه چاله هر چاله ایفرټس کول پکار دي. زمونږ بدقسمتي دا ده جی چې په هر کور کې یو ګټلو والا دی او نور ټولې خوري. نو کو د هر کور نه هر یو سړي لږ څه کوشش وکړو, کومک یې وکړو او د خپل ګټلو والا لاسونه جوړ شو. ایگزیکټلی نو زمونږ معاشره چې دا یا زمونږ علاقه دا ډېره ترقي کولی شي. بالکل بالکل. نو هر چاله پکار دی چې ایفرټس وکړي او زمونږ په دې خاوره باندې ډېر څه دي. بالکل موږ د ډېرو وسایلو مالکان یو او باید چې هر یو وګړی کو هغه په هر ګوند کې دی, کو هر تنظیم کې دی, کو هر پارټۍ کې دی, باید چې د خپل وسایلو غږ پورته کړي چې د چا څه دي چې هغې باندې فرض که ګوره موږ دلته کې د پښتونخوا خبرې وکړو نو پښتونخوا چې ده نه دا د معدنیاتو نه مالامال ده, دا د ځنګلاتو نه مالامال ده, دا د اوبو نه مالامال ده. بالکل. نو زمونږ نه کو دا څوک علي او موږ سره سیوایي نو موږ ورکوو, خو د هغې په بدل کې باید چې موږ د ټولې صوبې خپلو کې روزګار وکړو, بزنس وکړو. زمونږ چې کومې لارې بندې دي نورو وطنونو سره باید چې هغه لارې کولاو شي. په هغه لارو باندې باید چې ریاست موږ له اجازت راکړي او په هغې باندې روزګار وشي. زمونږ چې دا کوم حال جوړ دی نو زمونږ دا وطن به د دې ټولو شخړو نه وځي او ډېر زر به وځي, ځکه چې زمونږ خلک هم ښه تکړه خلک دی, زمونږ ولس ښه د کار خلک دی, خو مواقع پکار دي. پکار دا ده چې حکومت او ریاست هم مواقع جوړي کړي او ولس هم دا پکار دي چې دغه مواقع اویل کړي, دا اویل کړي او نو دې سره به د دې خپل حالات هم بدل شي او د علاقې حالات به هم بدل شي. بالکل صحیح خبره مو کړه. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب پروګرام ته راتګ لپاره. ډېر خوند یې کړی ډسکشن یو جهان بنانا ګرانو کتونکو پروګرام چې وخت شوی دی یو وړې شان د مې وزرته بل بل مزه په خیر پښتونخوا کې صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زه خو د خپل ویښتانو ته بار بار ګورم, ما ویښتان بار بار خراب سي, پتې نشته ولې, بس اصل چې دا ذکي چې کوم ده که نه دا د بدو سترګو سره ماته ګوري چې په ما نظر ولګي, خو زه به پوره کوشش کوم چې زه داسې ښایسته ښایسته ښکارم. نو داسې به کوم لږ به ذکي ته م ورشو, کیدای شي چېرته ټوټکه موټکۍ راته راوړي چې حسن حوالې سره, چې ویښتانو حوالې سره, یا چېرته دردونو مردونو, ځکه چې ذکي په خپلو غاښو ډېر زیات درد نو دردونو ټوټکې ورسره زیاتې دي. نو باید به شو ذکي پله ذکي څه اپډیټ دي ریسیپي والا جوړه شوه؟ بالکل ریسیپي باندې تقریبا 10 منټس نور به لګي. دا پاسه لږ څنګه سوس مخکې تیار کړی, څنګه سوس تیاره وه, کوم پاستا کې پاستا اوبو کې اچولې وه او چکن سره هغه مې لږ واچوله, اوس تقریبا په میډیم فلیم باندې تقریبا 10 to 15 منټس نور به لګي او دا به انشاءالله د هغې نه پس به زه ګارنش به وکړم ستاسو مخامخ. دا ډرسنګ لګیا ده او پلیټ کې مخ کار تاسو ده انشاءالله هغې نه پس به دا ډش آؤټ به وکړم. ها نو بس دا تقریبا ذکي پله صرف 15 منټه پاتې نو بیا به ریسیپي
ریڈی سی لوبیا و مطلب خرو ٹیسٹ کو بیا پتہ بیتا کہ آیا رس ایک ہزار دا وکنا رابا شو خورم پلا خورم نہ بس نور سوالات تم پتہ کوچے خورم دی وقت ماشاءاللہ ایٹ اے ٹائم چلو پنجے کارونه کوي او مطلب لګیا دا محنت کوي او پکار چې محنت هر سړی ته پکار چې ځکه چې نن صاحب حالات هم داسې دي چې اټ لیست یو کور نه چلو پنجه کسان چې کله کار کوي نو بیا کور خرچې پوره کیدای شي رابا شو خورم پلا اگر نہ یو بل سوال پتہ کوچے خورم آپ لکھتے بھی ہیں آپ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے تو میں چاہوں گی ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ لکھنے کا اتنا ٹائم کیسے مینیج کر لیتے ہو لائک آپ ساتھ میں ریئل اسٹیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ریڈیو پہ بھی کام کر رہے ہو اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہو کہ ڈفرینٹ الیکٹرانک میڈیا کے بھی کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کرتے رہتے ہو تو ساتھ میں لکھنے کا ٹائم کیسے مل جاتا ہے؟ لکھنے کی جہاں تک بات ہے تو میرا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کور اسکل ہے وہ لکھنا ہے. اس کا جو آغاز ہے وہ میرے بچپن سے شروع ہوا. میں کتابیں بہت پڑھتا تھا. میری جو ہمشیرہ تھی وہ کتابوں سے ان کی بڑی دلچسپی ہوتی تھی تو وہ ڈائجسٹ ناول کہانیاں پڑھتی تھی. اچھا مما بھی بڑا پڑھتی تھی. تو وہ مجھے بڑا شوق آتا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے جب پڑھنا نہیں آتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے سنا دیں آپ پڑھ کے. اچھا تو مجھے کہتی تھی گھر کا پہلے سنتے تھے باقی کتابیں پڑھتے تھے ڈائجسٹ وغیرہ ہی وہ پڑھتی تھی. آج کل آپ کو پتہ خواتین وہ خواتین ڈائجسٹ پڑھتی ہوتی تھی تو وہ سٹوریز عمر یار کی کہانیاں پڑھا کرتی تھی یا ٹارزن کی کہانیاں ہوا کرتی تھی. تو وہ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ مجھے کہانی آپ جو ہے وہ سنا دیں. اچھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ پہلے گھر کا یہ والا کام کر لو اور اس کے بعد میں نے کہانی سنانی ہے. تو گھر کے سارے کام مجھ سے کراتی تھی اور پھر مجھے کہانیاں سناتی تھی. بہت اچھا کام کرتی تھی. کاش میرا بھائی ایسا. تو خیر جو ہے وہ گاہے بگاہے جب میں بڑا ہوا تو مجھے پڑھنا آیا تو پھر میری دلچسپی کتابوں کے ساتھ وہاں سے شروع ہو گئی اور میں پڑھنا شروع کر دیا. تو بہت سارے ناولز میں نے پڑھے, کتابیں بہت زیادہ پڑھی تو وہ لکھنے سے ایک دلچسپی ہو گئی اور اردو کے ساتھ بھی ایک شغف ہو گیا. اچھا خورم آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا جیسے میرے ساتھ ہوتا تھا میں فرض کر ایک سٹوری سٹارٹ کر لی کسی ناول کی تو میری امی تھک جاتی تھی کہ وہ تم نے یہ کام کرنا ہے بچے میں کہ امی بس ایک تھوڑا سا ایک صفحہ رہ گیا ایک صفحہ. مطلب مجھے اتنا کریز ہوتا تھا کہ میں اسے پورا کمپلیٹ کر رہی. سسپینس ہوتا تھا اس میں اسٹوری میں لائک وہ رائٹر اتنی پیاری وہ لکھتا تھا کہ پھر کہ وہ میرے مائنڈ میں پوری ایک مووی چل رہی ہے. تو میں کہ امی خیر ہے بس ایک منٹ مطلب 2 بجے سے لے کر شام 7 بج جاتے تھے پر میری کہانی نہیں مکتی تھی. تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا تھا اور ہمیں تو پڑھنے کے اوپر کہانیاں پڑھنے کے اوپر پابندی لگائی جاتی تھی کہ اسکول کا جو سیلیبس ہے وہ پڑھو اور کہانیوں میں کیا گھسے ہوئے. تو میں کیا کرتا تھا کہ اسکول کی کتاب رکھ کے ایسے اس کے اندر ڈائجسٹ رکھتا تھا. یہ کام میں نے کیا اور میرے ایگزام پڑھا میں کرتے تھے. تو گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہم کوئی اور کتاب پڑھا کرتے تھے. تو آپ کے بچے بھی ایسا کر رہے ہوں گے, چیک کیجیے گا ان کی شامت کی بنا رہے ہو. تو خیر اس طرح ہوتا تھا بالکل. اور ڈیفینیٹلی جب آپ ایک ناول کو یا کہانی کو شروع کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اینڈ ہو جائے یا جو اسٹوری ایک رائٹر کریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی سے دی اینڈ دیکھا جائے, جیسے ایک مووی یا فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی چیزیں. تو ایسا ہوتا تھا. تو خیر وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر زندگی میں آپ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کی اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہوگی, میرے دیکھنے والے اپنی ایک سوچ. کسی بھی چیز کو اگر ہم شاید اس کیتلی کو چائے کی کیتلی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہی ہوں گی, میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں, وہ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آپ اسے کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ مجھے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو ٹوٹی ہے وہ ادھر کھانے کی طرف ہوئی ہے. لیکن ہم نے یہ اس لیے رکھی کہ یہ ہماری ٹریڈیشنل ہے نا کہوا ہماری روایات میں. میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ کس اینگل سے دیکھا. میں نے تو اس کی کلرز بہت پیارے لگے مجھے اور یہ جو رنگین کلر ہیں یہ آپ کو ایک اچھی وائب دے رہے ہیں, ایک خوشی کی وائب دے رہے ہیں. کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر, کلرز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو کیتلی ہے مجھے کلرز دکھا رہی ہے. اور پشاور کو ویسے بھی پھولوں کا شہر کہتے ہیں تو پشاور میں قصہ خانی بازار بڑا مشہور ہے. تو اس کے اندر یہ کیتلی بڑی میں نے بھی دیکھی ہے, کافی دفعہ میں گیا ہوں, کافی بھی ہے. تو خیر ہم زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے اس کو الگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کتاب میں نے وہ لکھا ہے جو میں زندگی کے پہلوؤں کو دیکھتا ہوں, جس سے میری آنکھ دیکھتی ہے. صحیح. تو وہ اس سے آپ ڈینائی بھی کر سکتی ہیں, اس سے آپ متفق بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ آپ کے مشاہدات یا آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر وہ ڈیولپ کرتی ہے آپ کی سوچ کو کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جوہد مسلسل. جوہد مسلسل. اور میں دیکھتا ہوں اس کا نام میں نے جوہد مسلسل اس لیے رکھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے لے کے لحد تک اس کی ایک جوہد جاری رہتی ہے. اس کی جوہد کبھی ختم نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بندہ جی چراتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے جوہد نہیں کرنی یا میں نے محنت نہیں کرنی, تو یہ غلط ہے. اس نے کہیں نہ کہیں محنت کرنی ہے, کرنا پڑتی ہے فار شور. ہر بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو محنت نہ کرنا پڑے, کیونکہ زندگی ہے ہی محنت کا نام. ایگزیکٹلی. اور محنت جو ہے وہ آپ کو رائٹ ٹائم کے اوپر
آپ نے رائٹ اپنی جو ایفرٹ لگائی ہے اس کا ریوارڈ بعض اوقات جو لوگ رائٹ ٹائمنگ کے اوپر کھیل جاتے ہیں ان کو ان کا ریوارڈ اچھا مل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی بک پڑھنے والی ہوگی, اس میں بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف سے تنگ آ چکے, میں نہیں کر سکتا محنت, یار بہت کر لیا, کام نہیں ہوتا, بس اب ایک ٹائم. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بک میں کچھ ایسا ہوگا جس سے ہمیں تھوڑا سا اور موٹیویشن ملے کہ نہیں آپ کو کرنا, آپ کو ہر ایک کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا فور شیور. دیکھیں اپنی لائف کو چلانے کے لیے, اپنے سے جڑے رشتوں کو چلانے کے لیے, اپنی زندگی کو نا وہ جو, اور صرف یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آسائشیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے سے آپ کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے, آپ یہاں سے بھی سارا سکون سے ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز خورم آپ اس سے ایگری کریں گے, ہم کہتے ہیں کہ یار بہت زیادہ ہمارے پر آزمائشیں آ گئی ہیں, بہت مصیبتیں آ گئی, میں تو بڑا ٹینشن میں ہوں. حالانکہ یہ جو دنیا ہے یہ ہے ہی آزمائش, تو اس میں تو کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا. مطلب ہر بندے پہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں, تو اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہیں گے, تو اس میں ہمیں محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل ایسا ہے. اور آپ کی بالکل بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر یہ سب چلتا ہے اور چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں پیدا ہو جائے اور اس کے لیے وہ سبھی وہ کچھ وہ ہو جائے جو وہ چاہتا ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو اللہ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر میں کہوں کہ اگر سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو رب کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس کو مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے. لیکن اس نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے, رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے, تو ایک سسٹم ہے. ایسے ہی ہماری انسانوں کی زندگی کے اندر بھی آپ کی بک میں ایک سٹوری چل رہی ہے مسلسل, سوری آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, یا اس میں کچھ ایسا ہے کہ مطلب ڈفرینٹ آپ نے کچھ چیزیں ڈالی ہیں, ڈفرینٹ سٹوریز ڈالی ہیں کہ جس سے کچھ آئیڈیا ہوتا رہے کہ زندگی واقعی میں جدوجہد. اس میں چیپٹرز ہیں, میں چیپٹرز لکھ رہا ہوں. اس میں کچھ سفر نامہ بھی ہے, میں نے کچھ سفر کیے ہیں, ان سفروں کے اندر مشکلات دیکھی جو اس کے حوالے سے میں نے لکھا. اپنا ایکسپیرینس زیادہ شیئر کیا. اس میں وہ ساری چیزیں ہیں, اس کو ایک میں نے کہانی کی شکل دی ہے کہ لائک اگر میں آج اس پروگرام میں آیا ہوں تو میں نے اس پروگرام کو لکھا ہے, اور اس کے اندر جو میں نے دنیا میں چیزیں دیکھی ہیں, میں کیمرہ دیکھ رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں, یا وہ صاحب جو کوکنگ کر رہے ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, ذکی بھائی ذکی بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہیں, کر جاتا ہے, پھر ریسیپی نہیں چکاتا. تو ابھی ہم خورم اور بات چیت کریں گے اس کے اوپر, اس ذکی کی طرف بھی چلے جائیں گے. خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس وقت وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گپ شپ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. گرم کتن کو واشد بڑی شان دمے وال ترتبل پلمہ صرف اور صرف مونگ سروں سے. جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې پریشو ځل بیا تاسو ته هر کله یو اسکرین مطلب تاسو ته موږ لایو چې کوم نمبر دی لایو کال کولی شئ, تاسو موږ سره خبرې اترې کولی شئ. موږ میلمانه سټوډیو کې موږ سره ناست دي. ذکی ریسیپي حوالې سره هم تاسو خبرې کولی شئ, که ما سره څه خبره کوونه غواړم ما سره هم کولی شئ, بلکې موږ پروګرام حوالې سره تاسو خپل څه رای لرو هغه هم تاسو ما سره شیر کولی شئ. ګرانو کتونکو خور ما سره سټوډیو چې موجود ده, ذکی لکه د خپل کار لار کوي. ذکی زه نه ډسټرب کوم ځکه چې زر ته زر دا ریسیپي ورته جوړه کړي, ځکه چې بیا که د ریسیپي نه کړه جوړه بیا ولانجه سره جوړی. خیر دی وخت سټوډیو کې موږ بل میلمه هم جوین کړي یو, ماشاءالله ډېر زیات ټیلنټډ دی. رایټ نو زم چې یو کستا او دنیا چارې لارې کوي, لکه ډېر زیات بیزي دا او هغه دومره مصروفیات کوي, ټایم راو رسولی موږ لپاره دا هم ډېره غټه خبره ده. بل ګرانو کتونکو نجیب خټک په نوم باندې خلک ټول پیژني. ماشاءالله سپورټس چې ډېر دلچسپي لري, هاکي چې کوم د هغې کې خپل یو مقام ده, خپل یو نوم جوړ کړی. دې نه علاوه فټبال هم کوي, دې نه علاوه ماشاءالله نیوټریشن ده, د سپورټس فټنس حوالې سره هم ډېر زیات کار لار کوي. په ډفرنټ چینل باندې هم تاسو هغه کتلی دي. راځئ چې هغو ته هرکلی ووایو, ستړي مسې ورته ووایو, لږ خبرې ورسره کوو. سلامونه نجیب. وعلیکم السلام, مننه جی. تاسو څنګه تاسو نجیب؟ الحمدلله ټیک ټاک. تاسو ښه یې جی؟ الحمد. تاسو هم یو جهان نه, تاسو موږ پروګرام ته رالو, لکه مصروف خو ډېر زیات, خو بیا هم یو جهان بالکل ټایم ورته وباسلی. جی بالکل مصروف ډېر یم. جمعې ورځ تاسو پته ډېره وړه ورځ سړی پکې بیا ویکینډ راځي, نو ټول کارونه جمعې ته وایند اپ کولو دپاره یخي, نو ټایم مو بس جمعې پر تاسو مطلب چھٹی مناو کو, چھٹی مناو کو, 12 بجې پورې کار کو, هغې نه پس تاسو هغې نه پس جمعې مونځ نه پس تاسو پته چې ایوریثینګ چې کوم دی هغه کلوز شي. نو بس موږ دا پلان و چې جمعې ورځ چې کوم کارونه پاتې ویکینډ والا موږ جمعې نه مونځ نه پهله ختموو. نو په دې وجه به ویکینډ خپل نه ډسټرب کوو. نه جی داسې شاعران خلک دي, موږ ته خو دا پته هم نه خورم تم دا کار کوه, جمعې پر ټول کارونه ختموه, هفته اتوار چیل کوه.
پوه شو که نه ها پوه شکه ورسېدې ښه نو خورم تا سره به خبرې کوو ګپ شپ سلسله به جاري ساتو خو زه سره نجیب نه لږ خبرې وکړو نجیب صاحب ځکه چې نجیب تاسو ماشاءالله هاکي کې یو مقام درو نام درو هاکي چې کوم ده که موږ وګورو دې وخته موږ پاکستاني کرکټ باندې ډېر زیات خلکو فوکس ده کرکټ ډېر زیات خوښوي خو هاکي موږ نېشنل چې کوم ده هغه گیم ده خو سټیل اگر نیګلیکټډ ده خو ماشاءالله تاسو لګیا ډېر ایفرټس کوو زه یم چې دا هاکي حوالې سره که څه وینه غواړو چې آیا دې وخته پاکستان کې اوس څرنګه روان ده څه اپډیټ دي چې مطلب خلک زیات انټرسټ پکې اخلي خلک یې اخلي خو هغه ده چې مواقع نه ورته ملاو کېږي بل خپلې حوالې سره موږ ګرانو کتونکو ته ووایه چې دې وخت څه کارونه کوي ځکه چې په سکرین باندې تاسو ناست یې په فټنس باندې پروګرامونه ګوشي کوي او بل چې کوم د سپورټس ګوشي هغه لرو نور هم لګیا ډېر کارونه کوو نو دا څنګه مینیج کوئ بس جی پہله خو الله تعالی زه ډېر شکر ادا کوم چې الحمدلله زه یو سپورټسمین پیدا کړی یم سپورټسمین پیدا کېدو سره زه ډېر شیزونو نه چې کوم نیګیټیو دي هغې نه لرې اوسم ټیک ته چې کوم سپورټسمین وي هغه سره ادونه په ګراونډ کې ستړی شي چې بیا ادونه ټایم نه وي چې هغه جی او زه ډېر په دې خوشحاله یم چې الله تعالی یو هیلدي انسان یو هیلدي طرف ته راغب کړی یم په دې باندې ډېر شکریه ادا کوم جی هاکي بیسیکل داسې څنګه نه چې اوس لکه تاسو په شان د خلک چې راشي د هاکي چې وایي چې کې میډیا رول پکې ادا کړي نو هاکي به ډېر مخکې شي هاکي کې د میډیا رول نشته ده ته موږ چې کوم سمارټ شو ده چې کوم شی میډیا اوچت کړي هغه ډېر هایلایټ شي هاکي پاکستان قومي کھیل ده خو قومي کھیل ده چې یو سپورټس یو چینل هم نه ښیي ایون ورلډ کپ وي ایشیا کپ وي چیمپئن ټرافي وي یو چینل هم نه ښیي او کرکټ چې ټیپ بال والا میچ وي نو هغه هم چې کوم دی هر چینل یې ښیي نو لږ ونته د میډیا رول چې کوم دی که نه پکې پازیټیو پکار چې لږ د قومي کھیل دی تاسو صرف میډیا پکار ده ګورنمنټ نه پکار میډیا ګورنمنټ ته زیاته پکار ده چې میډیا پکې راشي نو ګورنمنټ سپانسر به ملو شي موږ هایلایټ کو ایگزیکټلی دا خبره نو سپانسر به ملو شي سپانسر چې راځي نو موږ ته بیا زموږ حقیقت بخښي اوس چې په میډیا یو میچ نه کړي سپانسر به ولې زی سپانسر خو به کرکټ ته ډیفینټلی زی کرکټ چې میچ تاسو ګورئ دونه ډېر سپانسر وي په یو شرټ باندې دونه ډېر ټیګز لګېدلي وي د سپانسر والا نو هغې ته د ریونیو ښه جنریټ کېږي داسې چې په حقیقي داسې موږ ته په میډیا کې میچونه راشي او چې کوم تاسو په شانتې اینکر پرسن دي یا چې کوم سلیبریټیز دي هغې راشي لږ دا هایلایټ کړي نو انشاءالله موږ به د حقیقي ښه شي یو ټایم و جاوید افریدي چې کوم هایر کمپني والا 2018 حقیقي ورلډ کپ نه دی چې کوم دی پېښور زلمي والا هغې هایر سپانسر کړی و پیسې هم ورکړي او حقیقي یو بل نغمه هم جوړه کړې وه نو حقیقي بیا زموږ لږ پروموټ شوه لږ ونته چې کوم دی که نه د میډیا رول پکار چې میډیا لږ ونته پازیټیو رول وکړي نو انشاءالله موږ حقیقي بیا هغه مقام هغه تېر شو زموږ خلک ډېر ټیلنټډ دي تاسو زه وایم دې ټایم زموږ د کې پي کې ډېر هلکان پاکستان ټیم کې دي چې پهله به نو پښتونخوا کې د پېښور هلکان د بنو هلکان او د ابټاباد میدان د دې څلورو علاقو هلکان ډېر تکړه دي سپیشلی د بنو والا ډېر ښه نوجوانان دي قومي ټیم حصه ده نو موږ ته لږ ونته چې کوم دی صرف دا سپورټ پکار دی هلکانو کې ټیلنټ زیات دی ایگزیکټلی واقعي چې جذبه ډېره ده انټرسټ هم لري بل چې کوم دا ټیلنټډ هم دي خو سپورټ ورته پکار دی ښه نجیب یو بل سوال ما مایند کې راځي نه ټایم څنګه مینیج کړی د دوه کارونو لپاره ټایم جی منه شي سپورټسمین چې کوم یا خپل فټنس او خپل چې کوم ټریننګ او خپل ګراوند نه علاوه فرصت تخته نه ملاو کېږي تاسو خو په ډیفرنٹ سکرین باندې هم ناست یو جی زه دې نه علاوه یونیورسټۍ کې ټیچینګ هم کوم بی ایس هیلث اینډ فزیکل هم ټیچ کوم ټیچینګ چې ټایم ته کو ځکه سهار وختي خو به تاسو خپل ټریننګ نه جی وزټینګ فیکلټي کې زمان د ورځ کې یو دوه لیکچر یې د کلاس ټایم وزم سکیجول ډېر بیزي جی هغې یو خو فایده وي چې انسان څومره بیزي نه د هغې چې کوم دی لایف هم ښه تېرېږي او خپل پروفیشن کې خپل پروفیشن ته ٹائم ورکوي خورم چیک کیے کتنے کام کرتے ہیں کہہ رہے پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں ساتھ میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں ماشاء اللہ ڈفرینٹ اسکرین پہ آتے ہیں ایز نیوٹریشن جو ہے اپنا بتاتے رہتے ہیں کہ خود کو فٹ کیسے رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہاکی بھی کھیل رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں ویسے نور سے کہو ادارہ تو ہوا بس نور خوب کم ہو بس چکون دے خوب تو ٹائم ہوتا ملا شي خوب ته جی ټایم ملو شي انسان لایف کې جی کوم دی کنه سب ټولو کې پیدا د خوب شو نیوټریشن شو فیول ساچ کوم کانا پینا او فزیکل ایگزرشن دا تری لایف سایکل دی چې دا سایکل د کوم انسان بیلنس وي کنه جی هغه ډېر هیلدي چې دې سایکل کې یوم ډسټرب شي نه غدوا اتوماتیکلی ډسټرب شي زه کله پروګرام نه فری شم کنه زه بیا ما خپل یو هابي د خپل ډاګز دی ما کانون د زال تلاړ شم مثال ته نه راشم که زه ډېره اګزاست سم منټلی نو زه بیا جیم ته نشم تللی نو زه خپل هغه فزیکل اکټیویټي اګنور کوم بیا نو ټایم ما سره نه مینج کېږي تاسو زما چې حیرانه یم څنګه مینج کوو بس چې انسان منټل طور باندې سټرانګ وي که نه چې پازیټیو وي نو هغه دپاره بیا چې کوم دی څه مشکلات نه وي تاسو خیال چې خورم او زه نیګیټیو یم نو دی وایي چې تاسو ځکې ته نیګیټیو ووایه نو دا خبره خو به زه ووایم ځکه چې هغه ته خو اوس ویلن کرکټر میلاو کېږي ما په دې شی ما یو آرمي ټیم ټرین کړو نو بریګیډیر صاحب راغی که نه ما هغه نه یو ډېر قیمتي جمله
کړو هغه د ټیم ته اند کې یو سپیچ کولو کنه ما ز فټنس ما می ټرین کړی فټنس زده ټرینر ما نو هغه خبره وکړه چې یار تمام ټیم ایک جیسی ہوتی ہے صرف فرق یہاں سے ہوتا ہے جو ٹیم یہاں سے مضبوط ہوتی ہے نا وہ ٹیم جیتی ہے اور جو انسان منټ ته باندې مضبوطی کنه جی چې حساب دې مضبوطی دا خو ما چې موږ نیگیټیو کنه کنه خورم ها بالکل اسی به ساله کنه ته خو نیگیټیو وځه به ومنه چې دا خو اسی به سم نیگیټیو کستا خو زه خو ډیره پوزټیو خورم ډیر پوزټیو تو تاسو کې ماشاءالله انرجی ډیره ده میرے خلاف بول رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے میرے خلاف بول رہے ہیں دیکھیے میرے پہ تو منہ پر بات کر دی پوزیٹیو ہونے سے دیکھیں آپ کتنے انرجی اتنے سارے کام کر کے ایگزامپل بھی اپنی دی نا کہ میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں میں اور تو میں نے کہا یار میں جب یہ کر لوں اپنا آفس سے جب میں فری ہوتی ہوں پھر اس کے بعد میرے کچھ ڈاگز ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں وہاں پہ جم مجھ سے رہ جاتا ہے میں وہ ٹائم مینیج اتنے اس کے لیے نیگیٹیو پازیٹیو ڈائریکٹلی مجھے بات کرنی چاہیے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں اگر ایڈ کرنا چاہوں, آپ نے کہا نا کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو مینیج کرنا بھی ایک اسکل ہے, اور اس میں نے کچھ ایسے لوگوں کو پڑھا, اسٹڈی کیا کہ جو لوگ بہت کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی ساتھ مینیج کرتے ہیں. باراک اوباما جو پریزیڈنٹ رہے یو ایس اے کے, وہ 1 گھنٹہ ڈیلی واک کا ٹائم نکالتے ہیں. اگر ان سے زیادہ ٹائم نکالنا ضروری ہے, ابھی تک نکالتے ہیں, تو اگر ان سے زیادہ تو بزی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ہوگا. اگر وہ اپنے لیے 1 گھنٹہ واک کا ڈیلی ٹائم نکالتے ہیں تو ہم سب نکال سکتے ہیں. صرف زندگی کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اور ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر لیٹس سپوز اس وقت میں ایک شو کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں اگر 50 چیزیں اور چل رہی ہیں تو میں یہ بھی نہیں کر پاؤں گا. ایگزیکٹلی. تو جو لوگ اس اسکل کو جان لیتے ہیں, وہ اسکل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت میں جو کام کر رہے ہیں بس آپ اسی میں انوالو ہوں, باقی سب بھول جائیں, اور پھر اس طرح زندگی بہت آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے. ایسا ہی. دوسرا یہ انگلش والا یہ پروورب دیکھنا چاہیے, نو ون بزی ان دیئر لائف ڈیپینڈز آن پریورٹیز. سو کم بزی دیکھو سب پریورٹیز ون ڈیپینڈ کئی چې سب پریورٹیز سدي چې سب خپل پریورٹیز ون تکار کنه تب کله هم ایگزاسټی کنه بل چې لک شانت خپل انسان خپل ڈائٹ خیال ساتھی کرنا جی نو هغه ته به انرجی اور سم ملے گی. ڈائٹ موسٹ امپورٹنٹ شاید ہمارے لگی کنا خورم میں آپ کی ڈائٹ آپ کی اچھی ہو نا, پھر آپ فزیکلی اگر آپ فٹ ہیں تو آپ ایگزاسٹ اتنی جلدی نہیں ہوتے, آپ کا انرجی لیول بحال رہتا ہے. سلیکشن آف فوڈ جو ہے نا ہم چوز نہیں کرتے, ہم جنک فوڈز کی طرف دسی. اب یہ کب سے آپ مجھے ہاکی بتا رہے ہیں, تو میں نے کہا مجھے کچھ ڈائٹ کے بارے میں آپ بتائیں گے. چلتا تاسره ته وای پریش ځان داسې فټ ساته, تاسو هاکی زړه شروع کړنه ما نه خبره پکې پاتې شو. آپ نے بالکل ٹھیک ہے, میڈیا والے ہاکی کے خلاف ہیں. نہیں ہاکی اصل میں نا وہ اس لیے خلاف ہے نا, جب ہم بچے تھے نا ہم دیکھتے تھے انڈین موویز, جب بھی لڑائی ہوتی تو ہاکیوں سے مارتے تھے ایک دوسرے کو. مجھ سے کافی لوگوں نے 1-2 دفعہ ہاکی مانگی ہے, میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہ لڑائی ہوگی تو میرے گھر میں سیفٹی کے لیے تو پڑی ہوگی. تو ہاکی کو ہم زبردست ہتھیار ده کنه سیلف ډیفنس لپاره یو هغه دغه والا بیسبال والا غچ کومې کنه چې یو څه خلکو هغه سره نقصان نه کیږي, که بیٹ وي بیا خو سړی مړیږي کنه, که بیٹ باندې ټک ورکړو نو خو لاړ. هاکی لګ سپک هم لکه لوړ په شانتي کنه جی, که سټم ورکو کار به وشي خراب او ډانګ په شانتي استیا بس پوتی کنه نو لګ ډیسنٹ دغم دې شیم دې. دا کارن تاسو کو چې خلکو ته هاکی ورکو وال ټکولو پاره, یہ کام بھی پارٹ ٹائم نہیں کرتے. وہ بھی کہہ رہے کہ میرے فرینڈز مجھ سے ہاکی مانگتے ہیں. اصل میں وہ فٹنس ان کی ماشاءاللہ ہے, اس کو کہیں آزمانا بھی تو ہے نا. ها زه چې لږ موږ ګرانو کتونکو تاسو څه ټیپس هم راکړئ کنه نجیب, چې موږ د خپل ځان فټ څنګه ساتلی شو. لکه دا ډایټ خو موږ موسټلی خلک ډي افس ټایم ډېر زیات وي, روټین ډېر ټف وي, نو هغسې موږ خپل ډایټ خیال نه ساتو. زه هم داسې طریقه راوښی چې دا که تاسو کو نه پوره ورځ مو ډېره صحیح تېرېږي. گویا جی پہلے خبر تھا چې څومره قرآن پاک مونږ ته ویلي کنه چې هم د انسان کو اچھا شکل و صورت پیدا کیا, نو دا د انسان ذمہ داری چې هغه اچھا شکل و صورت مینټین وساتي. دا د هغه فرست ریسپانسبلټی د مذهب نه بعد چې کوم دویم سیکنډ لازمي شی د هغه صحت دی چې ته د هغې خپل لوک خیال بساتي. ٹھیک ده جی, نو دې سره چې کوم دی کنه مونږ صرف اور صرف سلیکشن آف فوڈ چې صحیح کو کنه لکه ټوله کې خرچ کوم ډایټ پلان دی کنه جی, دال سبزی روټي او مونږ داشي ډخونه مونږ زو وی آی پی کلچر ته مونږ زو جنک فوډ ته زو مونږ زو سپایسی شیزونه خورو. نجیب په دې خبره کو آی تھنک سو یو کالر د زهرا کوهاټ نه کال کی مونږ ته, او تاسو سره وسه خبره کوونه غواړي. سلامونه زهرا. وعلیکم السلام. څنګه زهرا, आवाज ډېر لرې نه روان ده. اوس صحیح دی ما آواز؟ اوس بالکل صحیح ده, خو داسې نری نری روان ده, زم چې په خبره دې لږ پوه شم. څنګه
دا بس څه خاص نه وای غواړم خالي دا غواړم چې زه تاسو ته وایم چې تاسو پروګرام ډېر ښه دی تېرېږي دا د پښتنو چینل دی تاسو خپل پاتې دی چې د پښتنو مذهب او هغو هرات پښتو یو شی دی که زه دا زیات تر زیات دا غواړم چې تاسو دې چینل کې خپل والدین چې کوم دي هغه احترام ضروري دی مطلب مو کوم چې کوم تعلیم غواړو یا څه غواړو یا د مشرۍ د وجې مو ورسته یو یا د مور او پلار وجې نه ورسته یو نو هلو هلو جی आवाज راځي زهرا وایا دلته کې ملایان راځي د خلکو د فنکاران راځي یا خپل فن دی او نو مو زیاته دا غواړو چې تاسو د والدینو د بچي د کوم مرسته پاتې شي دې سره د هغه د تاسو خبره دې د اړیکې ډېرې ها تھینک یو سو مچ زهرا دوره خسته خبرو پاره یو جهان مننه ډېرې مزدار مشورې زهرا راکړې او واقعي هر سړی خپل فن دا هر آیا که آرټسټ ته آیا که پلیئرز یا که سپورټس سره تعلق لري آیا که څه هم هغو سره پلیټفارم وي نو هر سړی خپل یو افرټس کوي محنت کوي او زندگی چې خپل یو مقام جوړي نو زهرا ګلې موږ هم دا کوشش کوو چې ژوند مختلفو شعبو نه هغه خلک راوچت کړو چې خپل لایف کې ډېر سټرګل کوي او ډېر ینګ ایج کې کوي چې هغه موږ لږ موټیویټ کړو او چې خپل پروګرام کې تاسو ته وښیو چې تاسو غوندې خلک چې کوم دي هغه هم بیا هغو نه څه سبق زده کړي نو نجیب موږ سره ټایم کم دی ما لږ د فټنس والا مشوره خو زر ته زره راکړه حاجی ګوره جی مونږ ځان له شنه خپل ګران کړی دي زندگی صحت ډیر آسان دی ټیک ته جی یو خو پلنه چې مونږ د شپې موږ ګران کړی دي مهنګای ډیره زیاته ده نو مهنګای دا اساس ته کړو مونږ صرف تربوزار ځان نور څه شي ګران دي کنه ګورم مونږ جی د شپې وټیج کوم د بار 1 بجې ته مونږ رسو بجای دې که تاسو کله طرف ته خلک وګورئ مغرب نه بعد عشاء نه پهله ډینر وږي د شپې ټیم زموږ ډایجیشن ډیر سلو وي او مونږ د شپې لیټ ټیم 2 بجې وږي کېږي او مونږ د شپې که تاسو کتلې مونږ زیاته وټه د شپې خو لکه ځان سم مړو د شپې ډینر کې بجای د چې بریکفاسټ کو بیا لنچ کو بیا د شپې وټه چې کوم ماخام باندې پس عشاء نه پهله مونږ خو نو دا زموږ صحت د پاره خري سمپل چې کوم دې کنه دال سبزی روټه لکه دا سیزن د څه دی اوس خو ګرمیم ده په دې کې چې کوم دې کنه چې مونږ هوټلینګ اوایډ کو سپایسی شیزونه مسالېدار کور والا سمپل ګور چې سمپل یو ایگزامپل لکه دا هسپتال ته چې موږ لاړ شو کنه په دا واډونو کې هغه سمپل سالنه او دغه رواني د مریضان ته ورکی دا ولې ورکی یې سره زر لکه مونږ چې په دې سوچو کې چې دې سره هیلدي کېږي زر ډایجسټ کېږي دا چې هغه هیلدي لایف د پارټوله کې خدي زموږ چې کوم زړه ابا اجداد په پیاز روټي سره شمله سره به روټي خوري خل لایف هیلدي لایف نو موږ چې صرف سمپل دال سبزی روټي دا شدونه چې لایف کې استعمال کو او بلدا چې نو موسم ډېر زیات ګرم دی لیمو پانی استعمال زیات پکار دی لیمو پانی او سچ کوم د لامبل د سلور ټیما خد 2 غنټه په شاور سړې والی نو فرش او میکسیمم د بو استعمال ډېر زوی دی کنه کا بو استعمال مونږ کو نو جسم چې کوم دی هغه هیټ اپ شي یا او جی هیټ ویو چې کوم دی هغه دا هیټ سټروک ډېر زیات نه سبا چانس ډېر خلک هسپتالونو کې دي نو نه د خلک ځان بچ کړي د ګرمۍ نه لام بدل ډېر زیات کړي او بس کلو تر گزشوا لیمو پانی د استعمال د کې ان شاء الله مستیک ته لیمو پانی مرزان دا تربوزه مرزان دا وو کو نو خو چې کوم تا مختلف ډایټ رته دا مشکل ده خیر پروګرام چې کوم د ټایم تقریبا ختم شي خورم زر زر کا یو میسج راکې یوت پارا اچھا میسج جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے ووٹ ڈالو تو میں کہوں گا میں ریڈیو کرتا ہوں مجھے سنا کرو تھینک یو سو مچ خورم تھینک یو سو مچ نجیب پروګرام ته راتګ پاره ګرانو کتونکو تھینک یو زکی چې کوم ریسیپي تا هم د شاوټس لا تقریبا کمپلیټ لا ګرانو کتونکو مو ټایم چې کوم د دی وخت ختم سله ان شاء الله منډه پر بتاو سره بیا ملاقات کو نوې ویلمنو سره نوې ټاپک سره نوې ریسیپي سره او غپ شپ سلسله هم جاری ساتو هم دا غستا سو سات چې کوم د مور ته پکار دا او دا غمینه محبت چې کوم تاسو مونږ سره کو دې سره وجه ته نور هم انرژي ملاو کیږي نو ګرانو کتونکو د وخت را کو مونږ ته اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد